د ییس الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. دا دنیا په وسیلو باندې چلیږي، دا دنیا په فضیلتونو باندې نه چلیږي. که هر څوک وي که نه ځان ته به وسیله تېروي. که داسې کې غواړي سیارې زه شوه کوټې باندې مې خاټه واچوم نو داسې دوه رکعته نفل وکړي او وکړي ته خاټه نه رسي نه ټکټر ته به ډبه تړي هغه نه بعد دا شی تیاریږي سره د بیلچو بسي از لوړو تش لوس لوړو یې خاټه راپورته کوو داسې یو تکوا کېږي خاټې ته خپله به نه رخیږي دې دپاره به ستړي کوي بیلچا ورته لاګي کاسون ورته لاګي نو دا دنیا ټوله په وسیلو باندې روانه که ته غواړې مو ته لیډ بال شي نو دې دپاره به لیډ راګوي رڼۍ به داسې نه رسي خپله باندې غواړي یارې چې ته تلل غواړم خو چپلو کې ړی کې بسي که نه داسې څوک نه شي تللی دې دنیا کې بزرګۍ خبرې نه چلیږي ښه که نه چې تو څه شروع کوې یارې ځکه سړي باندې مشی باران شو تا مشی ته داسې کېناستو باندې ښه باران وورېږي نه نه دې دپاره لوسه نه شو نو بی لګي پورته که خپله حاصلېږي ورسره مشی وخوره سره ورته انتظار کوه همسې اسمان نه نازل شي ویښ راځي بیا مخته ده څه الدنیا مزرعة الآخرة دا دنیا د آخرت یو پټای ده پټي کې سړی څه کله یو شی وکري مغه به بیا ریبي پټي کې د کرلي شر شام د انتظار کې د سیارې ګلونه وي بل شي وله دا مشکله ده یا پټي کې کرلي اربشې د غوړې ورکې سیارې ښه ښکلي غنم شوي وي نه نه کوم شی د کرلی مغه به ریبي دا دنیا مو ته خدای پاک یو پټي په شان دې راکړې ده چې دې ځای کې ښه فصل وکره څنګه ته مړ شولې فصل د پوخ شولو اوس یې تورې بل شروع شو مخته دې وله به بیا ته څه ګورې اجازه ګورې که ځان ته د ملوچو ونې کرلي پستې مستې بیا نه ښه سړي کار چلی که بیا د زغي کرلي بیا مغه نه د بشتر اچوي الانسان حریص فیما منع دا د تیس کوم شي نه انسان مانې کې ماغه شي پسې لګېدلی زه د زه یونه ویلې مانې کړی دي کې چې شه به خامخا وي دي خبرې کې ای چې شاور کې نشته ونه لږ مانې واوسېږه بس مایر څه دي شي نه ته مانې کړی یارې دغې علاقې کې پرېږدول نه کوي دې علاقې کې به څه خاص خبره ورکوي څه خاص خبره ورکوي نشته بس مانې کړی دی کې څه خاص خبرې خو کوم شي نه سړی مانې کې ماغه پسې اخته کېږي الانسان عبد الاحسان دا د تیس د انسان د ښېګړې غلام ده څه کله یو سړي سره ښېګړې کوي که نه هغه بیا تو ته بیدار وي شه په خرچایي بیا تو ته بیدار وي دوی چې د ځنه خال په زور باندې تاسو ما کنټرول کوئ چې ځنه خالې زه سړي سره وم سړي نشي سره ول تو به څوک وسرئ داسې چال کوه که نه څه لږه دا زوی دا لږ خرچ کوه خپله د خال ته بیدار ګرځي په خبره باندې څوک نشي چلول ته همدا شی ته تکاد باندې ته څوک نشي کولی انسان ځان ته سیر نه یایي ته که چیرې غواړې که نه څه دا خال تو ته بیدار شي خوله د خواږه چلوه یوت شی ایوتوک لړم ده که نه یوتوک ځناوره شته سمندرګیا خوله نه ژبه روبسي ژبه یې خواږه ډېره ده د مینګي ورپورې ټول را جمع شي ونه شوکون غواړي د شي ورپورې لیاړه غونې خدای خو ته پخلي ده څه ټول کله مینګي یا شاعر پر را جمع شي ډایرک نو بسې ما وخوري نه په خواږې ژبې باندې خلکو نه مول وبسل شي یا خلکو نه کور وبسل شي یا به بل څه کوي پیسه به خرچ کوي او څه کله چې سره دغه دوه شیونه ښېګړه کوي ښه خبره کوي یا هغه مدد کوي خبرې کوي یا مول خرچ کوي بس بیا تو ته بیدار در ځای کې ساله که موږ ته بیدارې سینې باندې لوس کېږه دي سینې باندې لوس کېږدول نشته د دین کې بس شو ښېګړه بینې شکریا ورته یایه الصدق ینجي والکذب یهلک حدیث شریفه ده څه رښتیا یایه اگر چې رښتیا ترخه وي هغه د وجې نه سړي نه کله زوی کې سړی خفه شي څه رښتیا ورته وایي خو رښتیا یایه که نه ځکه څه وروسته بیا څه خبر ورکړي نه یې درویغ یایي درویغو نه سړي ته وروسته مصیبات پېښېږي بل ورځې کې وفات شو ورته ویلو څنګه چال د کورنۍ پله یارې خیر خیرات هېڅ شی نه دي ښیي وروسته خبر شي که نه بیا یې زړه درنه ماتېږي چې دا څنګه انسان ده دو خو سبب مو که کور تو یوسیا که نه دو بی څه خیر خیرات کور د ویران شه دوست څه خبره یې سیرې خفه به شي سفر کې د زړه بې غمجن شي نه زړه خې ورسته اسیا غمجنېږي هغه نه په ټیم غمجن شي دو ښه ده نه ورسته نو دو پانډه خو به تاسې اوړې غم ولکه نه هغه نه څه اوس یوسي ښه دته یخي ده تیاره احسن کما احسن الله الیک
قارون بنې خدای پاک احسانات کړي وو، خو هغه احسانات دي داسې وشمېرل چې لکه مو په خپلې تورې باندې ګټلي دي. او چا به څه ته زکات نه ویل، زکات وباسه که نه، بیا بیل څه مو په دغو مټو باندې ګټلي دي، ښه که نه. دې باندې مو خیلات ویولي ده، دی مو خپل شی ده، دې کې نعوذ بالله خدای پاک څه کور نشته. دا خبرې به کولې، خدای پاک بیا غار کوم هغو مول دولت سره. نو ځکه وتل چې احسان د سره څنګه خدای کړی که نه، همداسې دا مول خارج که د الله بندګانو باندې چې الله بندګانو سره ښېګړه وکړي. نو درته یي که نه چې کله تو باندې خدای پاک مهرباني وکړي که نه، نو بس داسې بیا ماره نه غواړه چې د سمول کې روانو غواړې چې کېږي دا خراب یې نه شي. دې نه اوس لږ لږ ته په خلکو خرج کړه، دا که دا در باندې الله احسان کړی ده. اذا فاتک الادب فالزم الصمت. هوښیاران یې که نه که چېرې ادب د نه پاتې شولو، یوه ځای کې داسې خبرې د نه وشي، کار د نه وشو چې بې ادبۍ ته ورسېدلې، بې ادبۍ د کړي ده، نو هغه نه باید بیا چپ اوسه، وزرونه ډېر مه بینه، خبرې مه یارې داسې چالو بیا داسې چالو، مو خو دا مطلب نه وله، مو خو بل مطلب و، خل څه خو خبرې خولې نه وځي، بیا سره مو دا مطلب نه و د بل مطلب. اوس چې مطلبونه بینه خو په کارور کښېنه، نوره به خبره ور خرابه کړي، په کارور کښېنه، خوله ته د کلپ ولګوه، هسې دا لړ کړ د نور لړ چشته کوي. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. بل دی حدیث شریف کې راغلي چې کله حیا د نه پاتې شي، نو بیا خاص یا سړی هر څه کور کول شي. هغه هم دا د سړي له عرفي حیا ختم شي، چې خلکو نه شرم ختم شي، او ګناهونو کارونه شروع کړي، بس بیا د سړی سي خړې سترګه وګرځي، خدای پاک نه شرمګار کور کول شي. الحیات کذل الجدران والنبات. هوښیاران یې چې ګوره دا ژوند څه دا داسې لکه دیواله سیوره شوله، د ونې سیوره شوله، دا ژوند د یوه ورځې ختمیږي، لکه څنګه دیواله سیوره ختمیږي، د ونې سیوره ختمیږي. العاقل المحروم خیر من الجاهل المرزوق. هیڅ هوښیار سړی که غریب یا که نه څه شی ورسره نه وي، خو د جاهل نه پوهه سړي نه ښه ده چې مول دولتو سره ډېر وي، ځکه چې جهالت باندې هیڅوک نه مالدارېږي، خو عقل څه ده د ټولو نه لوی دولت ده. او دا دنیا کې وګرځئ که نه، عموما د عقلمند خال ډېر غریب وي، د کوم جاهل وي که نه بدرنګ صورت وله او مخوکه یې راوتلي، عموما داسې خلکو سره مول ډېر وي. که نه دا وایي زموږ وګرځئ ورپسې حقیقت ته ډېر کم داسې ښو خلکو ته داسې شی میلویږي. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. یعنی علم النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. اذا طبخت طعاما ولم يكن فيه ملح فلا لذة له، فكذلك الكلام لا يكون له لذة بدون علم النحو. ان البلاء موكل بالمنطق ابصر الناس من نظر الى عيوبه. دې ځکه دا خبره کوي چې د اکثر مصیبتونه، د جګړې افتونه، دا لنجې د خبرو پورې تړلي دي. د دنیا کې مو چې چا سره باد رسی که نه، دا ای بیکاره خبرې د وجې نه باد رسی. که ښه خبره د نه کېږي کوه، که نه شي کول په اصولو نه شي چې د خدای پاک داسې پیدا کړی، الله مو د معاف کړي، چې خوله د بې کنټروله ده که نه، نه غله اوسه، دا ښه خبره ده. چا پسې ترخی خبرې مه کوه، ځکه ترخی خبرې نه پیسه درته نه میلویږي، ثواب درته نه میلېږي، نه چشته یې کوي. او چا پسې داسې خبره مه کوه چې سبا دپاره که هغه ته ورسېږي که نه، بیا ورته عذرونه بینې، یارې مو خو دا مطلب نه و، که نه هسې مو سور جوړولو، سور دنده جوړ کړی، ساعت خفه کړی، دې ته سور یل شي، دا یو سور ده. ابصر الناس من نظر الى عیوبه. دوی چې د عقلمند سړی چوک د دنیا کې چې سترګوار خالی زنه خالی چې مو څلور سترګې مشوم ګیر کې ګینای باندې چې مو څلور سترګې په دې باندې چوک څلور سترګه نه جوړېږي، یا مثال چوک وړو کړو که در ګیر کو، اوس هغه باندې خپل عقل خرڅوي چې زه ډېر عقلمند یم. عقلمند سړی چو تیل شي. ابصر الناس ټولو نه عقلمند انسان هغه ده من نظر الى عیوبه، چې خپلو عیبونو ته یې پام وي، خپل کوم کامای ورکېږي هغه ځان نه لرې کوي، پردی پسې نه ګرځي، څه قسم ته نقصان وي دا اول ځان کې سیخول غواړي چې داسې نه وي سبا موته ګوته وچاته شي، ځان نه عیب وباسي، بل په بدن باندې د داغ وکتلو جامو باندې نه هغه ته یایې که نه سره د داغونه د صفا کوه بېعزته کوي، چې مړه ورک شه ځان صفایي نشي کول. اوس ځان صفایي نشي کول دا د ښو خبره وه، که داسې ورته وایي چې دغه داغ صفا که د ښه خبره شوه، مخته نورو ته تېر شي، دا د ښه ونه کړه.
بلکې ځان جمو ته د پام وکړه که نه چې دا خبره پرې نه شي نور د خدای خیر وکړي. ځنه خالې نورو خلکو پسې دوانې پسې لګیا وي خو اصل کې د خلکو سیده کول نه غواړي، اصل کې خپله بدمشۍ او خپل عقل خلکو باندې خرڅول غواړي. اول الغضب جنون و آخره ندم. دوی چې د غصې کې سړی اوله کې لیونای وي پوهېږي نه که نه خولې نه هر څه وځي ګزار وځي، خو آخره کې انده سړی بیا ښیمانېږي. او ټولو نه دنیا کې پلوان سړی هوښیار سړی هغه ده چې غصې باندې کنټرول وساتي، ځکه څه دوه شیان خدای پاک یو بل داسې خلاف پیدا کړي که نه چې د خپل منځ کې نه جمع کېږي. کله چې ته غصې کې وي که نه بیا تو عقل نه وي هغه ټایم کې دې سړي نه ویډیو واکې یا اینې کې واکسې بل رقم ته روغ خولیا بل رقم ته شي. او د غصې کې کوم یو شاید ګورې دنیا کې ډېر سخت بدرنګېږي او ځناور به مو کتلی اسپی سره غصه شي څنګه دوړې راوځي سوره بدرنګونه جوړ شي. سړی کله غصې کې شي د ډېر بدرنګ غونې لګېږي ځان غریب په ویرې د ټیم کې ونه لا غونې شیشه واخلې ورسته یې ورته واخیست د جساد وکسه خو اخره کې انده سړی بیا ښیمان وي او عقل غصې سره نه سمیږي. خاص کله د غصه شوه که نه بس هغه ټیم کې تو کې بیا عقل نه وي هر څه شک کول شي سړي نه کاته لا کېږي سړي نه هغه د اوس کار کېږي که نه چې ټول عمر بیا ځان ته پرتوک نه شي کول غصې کې. نو دوی که بیا چوک کې عقل ورکي که نه غصې نه کار نه خلي او دم زمیلی دي ځنه داسې عقلمند خاله شته چو ته یې غصه روشي که نه هغه ټیم کې نه ګزار کوي نه خبره کوي هر شي باندې ډایرکټ تاله ولګي چې کسه خرابای را نه شي لاس خپه حرکات کې ونیسي خوله ونیسي ورسته چې کله غصه ټنډه شي سړی راغواړي چونه غلطۍ څه شي بیا عقل کې ورته ډنډې لګي دا عقل کې چېرته ډنډې څه ولګي چې غصه درته نه وي که نه دې سره بیا دو انصاف کوي که نه دو درو ډنډو لای کو رښتیا ورته درې ولګولې. خو غصې کې څه هغه ته کله وایې که نه ځنه ځو کې کیدای شي ته تم بې ځایه بوڅ کې څه کاون د پنځمه دا ور ولګولې دا د کسې دوی د زیاتي ولګولې عقل کې تو نه دا نه لګي د خطا عقل نه کور